او د عرض البلد بالکل آسان د خط استوا نه ځمکې مرکز ته لاړ شه او د علاقې نه ځمکې مرکز ته لاړ شه نو چې کومه زاویه جوړېده د علاقې دا عرض البلد دی ٹھیک ده بیا چې دا معلومو د دې د معلومولو هغه مختلف طریقې دي د ټولو بهترینه طریقه چې ده لکه چې کوم کې غلطي انتهایي کمه ده نو هغه دا ډیجیټل آلات دي ځکه دا د سیټلایټ سره د دې سره هغه کنیکټ وي که نه نو دا سړي ته ښه فکر ورکوي هغه ښه عادت سړي ته ورکوي چې هغه بالکل ځای رالي ټیک شو بل د دې حسابي طریقه هم ده هغه به دې موږ ته په خپل هم ذکر کوي یو طریقه د دې چې دا هغه د قطبي ستوري نوم دا معلومولی شو شپې قطبي ستوری پولارایز ورته وایي د قطبي ستوري نوم دا معلومولی شو هغه داسې چې د قطبي ستوري ستا د افق نه بلندي څومره ده نو چې د افق نه د ده بلندي څومره وه نو دقه ستا عرض البلد دی د هغه بلندي به معلومه کړي هغه به څه معلوم کړي بلندي نو د هغه بلندي چې څومره وه نو دقه به ستا څه وي عرض البلد وي نو په ایک عرض البلد په علاقه باندې د قطبي ستوری د افق نه 1 درجه چوتی په 2 عرض البلد علاقه باندې د 100 درجه 2 درجه په 10 عرض البلد والا علاقه باندې د 10 درجه پورته وي مونږ په 34 باندې یو کنه نو زمونږ د افق نه د 34 درجه چوتی که ته عین قطب شمالي طرف ته لاړ شي کنه نو قطب شمالي په سر د شي ودرېږي نو قطبي ستوری به ستا په سر په 90 وي بالکل افق سره به څومره زاویې جوړي په 90 که ته د قطب شمالي نه راشي 80 عرض البلد ته نو چې ته بیا د دغه د افق نه بلندي وګورې نو 80 زاویه به جوړه شي نو د چا نه معلومولی شو د دې قطبي ستوري نه یې معلومولی شو پوه شوې په دې بیا د ستوري د بلندي به موږ څنګه معلومو چې دی زموږ د افق نه څومره بلند دی د هغې دپاره طریقه دا ده چې اول به دا ستوری معلوم کړي چې دا کوم یو ستوری دی پوه شوې دا ستوری به ګورو به انشاءالله وباسو به یې دلته ښه دلته به یې نه روباسو بار به هغې شنګړې کنډو ته به خیږو هلته به ژغو او انشاءالله ښه غټ ولاړي ښه دنیا شیرانه ولاړي نو د ده بلندي معلومول یا د نور بلندي معلومول یا د سپوږمۍ چې دا اوس څومره جوت ده نور په دغه ځای ولاړ دی زموږ د افق نه څومره جوت دی نو د هغې دپاره یو آله د ټیلیسکوپ ورته وایي څه ورته وایي ټیلیسکوپ چې هغه ټیلیسکوپ ته دې ته مخامخ کړي که نه نو که نور بره دی جو شی پسې بره کوي نو هغه تورتوړی به بره کېږي که نه دلته به تا ته خیږي 2 درجې دی بره شو که بره دی جو راکته یې که پسې داسې مخامخ یې که ورته چې تا ته په هغې سور کې داسې ښکاري پای کې ورته ته ګورې که نه چې تا ته پکې ښکاره شو نو دلته به راته وښیي چې زاویه څومره ده د هغې نه به ته هغه بلندي معلومه شي د بلندۍ د زاویې ارتفاع وشي ټیک ده او بل ساده طریقه چې ټیلیسکوپ یې هېڅ شی سره نه وي نو بیا یې دا ده چې یو نیغ لیول باندې نیغ پیپ پر واخلي ټیک ده او په دې پیپ کې داسې چې دلته ما ته رکاوټ دی زه خو دا راډ نه وي نو هغه یو شی دی که نه داسې په پیپ کې دی ته زه ګورم ټیک ده نو چې دا بلب ما ته په دې پیپ کې ښکاره شو نو دې معنا دا ده چې دا پیپ سیده دې بلب ته رسېدلی دی د دې سره په سید کې دی داسې پوه شوې بې نو چې دا تا پکې دی داسې لیدلو چې دا داسې بلکل د دې سره په سید کې دی دا شی خو په کته داسې را روان دی که نه دا د دې ځمکې سره ټچ که پوه شوې د هغې سره د ټچ کو نو لکه مثال په طور دی دا دې ته داسې مخامخ و پوه شوې بې دا دې ته داسې مخامخ و داسې ورسره بل څه شی ملګری که چېرې دې سره یو ځای شي مثال داسې راغی که نه چې داسې راغی داسې پرې ډي کښېنه چې هغه د ده بلندي څومره ده نو چې دا زاویه دې معلومه کړه نو دې زاویې مطلب دا دی چې دغه شی دومره اوچت دی که دلته زاویه د 10 درجو وه نو د ده زاویې ارتفاع څومره ده دی بله 10 درجې پوه شوې
یو بله طریقه یې هم داسې ده دلته یوه لښته داسې ځوړنده کړه په ځمکه کې ښخه کړه هغه ځای کې یو بله لښته ښخه کړه او د دې ځای نه ورته ته ګوره خو داسې ورته ګوره چې هغه ستوری او د هغې لښتې سر او د دې لښتې سر دا یو شان دي ته دې لښتې ته ګورې داسې که نه نو چې د دې لښتې سر او د هغې لښتې سر او دا ستوری دی چې په یو سید کې په یو سترګه ورته ګورې چې په یو سید کې ته ښکاري پوه شوې پې نو دقه اندازه دي چې ولګو یا به سره دلته بله لښته دي چې دغه که نږدې ځمکې ته هغه سره بیا دي چې یو ځای که ځمکې ته یې راورسوه چې په څه طریقه دې ځمکې ته راورسوله ځمکې سره هلته زاویه وګوره د زاویې د څو روان د دې بلندي هم دقه ده پوه شوې بله طریقه یې هغه داسې چې په پیپ باندې یا په دې لښته باندې ته د بلندي نه معلومې خدای پاک خو لاس هر چاله ورکړی دی که نه دا لاس چې دی نو دا چې داسې ده داسې پول دا کولاو کي ټیک ده نو د دې ځای او د دې ځای په منځ کې داسې یو زاویه جوړېږي که نه لکه د دې ځای نه ته یو خط راولي او د دې ځای نه راولي دلته به یو زاویه جوړېږي که نه دا زاویه د 10 ډیګرو وي د څه وي د 10 ډیګرو ټیک ده مثال په طور دا زموږ افق دی دې کرښې ته ګوره ټیک شو نه دا افق دی او دا د دې لاس دا ځای چې دی دا زه د دې کرښې سره برابر کړم د ژړه د مخ بره نښه وسله دې سره مې برابر کړو دا ګوته چې بره کوم ځای سره لګي دا سر ټیک شو نه نو دې معنا دا ده چې که د دې ښکت د دې ځای نه دلته راشي او د دې ځای نه دلته راشي او دا زاویه وګوره به 10 درجو وي ټیک ده نو افق به ته اینې افق به مخکې معلومې که افق نه نو بل علاقې ته به ځي خو افق به ګوري چې رکاوټ درته نه وي نو دا لاس دا ځای د افق سره برابر داسې ونیسه او ستوری خو بره دی که نه نو یو اندازه یې ولګوه چې دا دې ځای ته رارسي 2 3 داسې 10 10 10 30 شو که نه په دې اندازه یې معلوم کړه پوه شوې او یو یې بل د سوري نه یې معلومولی شي د لښتې د سوري نه هغې طریقه دی موږ ته په خپله ټوله ښایي ټیک ده خو په دې ټولو طریقو کې هغه کمې میشې د سړي نه لږ راځي درجه نیمه فرق په دې کې راتللی شي کېدای شي چې پوره عمل دی نو چې په دې عمل کې ستا نه څه خطایي راشي که نه نو د غلطۍ هغه چانس پکې وي شاید چې غلطي درنه راشي ټیک ده او دا ډیجیټل آلات چې دي خو دغې څیزونو دپاره جوړ نو هغه یې تا ته پکس درکوي ټیک ده نو په دې موبایلو باندې یا په کمپیوټر باندې چې ته روباسې یا دا ګوګل میپ وغیره دی که نه دې نه چې د علاقې هغه طول البلد عرض البلد روباسې هغې سړي ته ډېر پکس ورکړي پوه شوله نو په دې ساده طریقو باندې به هم معلوم او په دغې ډیجیټل آلاتو باندې به هم معلوم عرض البلد شمال بیا یو په دې کې بل فرق دا شمال طرف ته چې کوم عرض البلد دی نو د دې نه نښه د دې دوی استعمالي جمع څه شی لکه موږ په 34 یو که نه دا وایي داسې وي جمع 34.57 داسې اوس د خط استوا نه جنوب طرف ته هم څوک په 34 که نه هغې ته بیا وایي -34.5 د خط استوا نه جنوب طرف ته منفي استعمالي او شمال طرف ته جمع استعمالي علامت د جمع د منفي نه به تا ته دا پته لګي چې دا عرض البلد شمالي دی که جنوبي دی ځکه شمالي جنوبي خو یو شان دي که نه دواړه د 1 نه شروع شوي دي دغه ته 90 ته رسېدلي شمالي په جمع سره ظاهري او دا جنوبي په منفي سره مشرق او مغرب ها مشرق او مغرب د هغې دپاره هم جمع منفي استعمالي مشرق دپاره جمع مغرب دپاره منفي او په طول البلد کې هم کو دویم دا که دا ورسره نه یم څه مسله نشته ښه
خو بیا سره د دې سره ان لګي او دې سره اس لګي نارت ساوت نارت شمال ته وي او ساوت څه ته وي جنوب ته نو که دای ور سره ور کړی او که یو سره جمع منفي ور کړی و نو پته به لګي چې یاره دا عرض البلد دا خبرې چې دی کوي نو دا شمالي دی او که جنوبي دی پوه شوي په دې شمالی عرض کو مثبت یا ان اور جنوبی عرض کو منفی یا ایس کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے پر یہ اونچا سبب دے آخر کی پوئی گی بھی چلو بچہ عرض البلد در حقیقت وہ فرضی زاویہ ہوتا ہے جو زمین کے مرکز پر خط استوا اور مقام مطلوب کے درمیان خط نصف النہار پر بند خط نصف النهار د عرض د طول البلد دویم نوم دی ٹھیک ده چې په خط نصف النهار باندې په طول البلد باندې هغه په مرکز د ځمکې کې کوم زاویه جوړیږي چې یو ورته تراغلی د خط استوا نه بل ورته د مقام مطلوبه نه نو دقه عرض البلد فائدہ نمبر 3 عرض البلد ہے تو عرض لیکن اس کی پیمائش طول البلد کی لکیروں پر ہوتی ہے لیکن داته چې د خپل مقام نه زید مضمون کې مرکز سره خط استوا نه زی په طول البلد په کرخه وځي کنه نو د عرض البلد خو معلومی کی په طول البلد سره د طول البلد د دویم نوم خط نصف النهار ٹھیک ہے عرض البلد معلوم کرنے کا طریقہ آگے آ رہا ہے یو بل چیز دے تمام العرض سشیرے تمام العرض دیتا ہوئی 90 میں سے عرض البلد زمونگا عرض البلد 34.57 کا نا دا د خط استوا نه زمون زاویه‌ای لريواله دی کنه او ټوټل د خط استوا نه قطب شمالي پورې لريواله ټول سوره دی 90 نو د 90 نه چې دا منفي کې جواب بس راشي ګوره چپن نازی والی چپن نازی کا لکه صرف 34 کا چپن نازی بیا نو زمونگا عرض البلد 34 تے او تمام العرض مو 56 دے ٹھیک ہے د دې مطلب دا وی که د کټ سر ته سملی او کار طرف پیږي نو شپې له وکورته ځي نو که د دې طرف حسابه جو عرض البلد دی که دا دې طرف حسابه تمام العرض دی ٹھیک نا نو عرض البلد زمون 34 ہے تمام العرض عرض البلد مو 56 دی ٹھیک شو لا دې ځای پورې به پوه شوئ اوس پسې بیا دی طول البلد ٹھیک ده په دې عرض البلد په مبدا کې د اچا اختلاف نشته ټول فلکیینو په شریک باندې توکل په لوی الله د خط استوا ورله مبدا وګرځو لکه دا یو پکې دایره عظیمه ده نور ټولې صغیرې دي د رب هغه مبدا بدا وګرځو او دای مبدا وګرځول او په دنیا کې نقشې د دې په دغه بنیاد جوړ کړي کوم نقشو کې ولیکل چې دا عرض البلد دا کنه نو هغه په دغه بنیاد جوړ کړي چې مبدا ورله څه ګرځولې د خط استوا بل دې طول البلد نو په طول البلد کې هغه مو ویلو چې دا دوایر یا خطوط دي شمالا جنوبا ٹھیک ده او د ازمکه تقسیمی مشرق ته او مغرب ته یو طرف مشرق شي بلې څه شي مغرب او دی شمالا جنوبا د شمال نه راغلي جنوب تر جنوب نه بیا شمال ته بس دا وایو لکه د مبوتو وروسته مو وایو ټایم لګ دی که نه دا سبق لګ ډېر دی ټیک ده او پنځه او 10 پورته و تازه کو او دې باندې به ټایم ډېر